لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. دا مختلف موضوعات باندې شو حدیث دي. اولنی حدیث چې دی هغه د معاهد او د ذمي په باره کې دی. معاهد دی ته وایي یا معاهد چې هغه د اسلامي حکومت کې په ویزا او په اجازت راغلی او هلته اوسېږي، یا د څه لږ وخت دپاره راغلی او یا د ډېر وخت دپاره راغلی، مستقلا ته د اوسېدو دپاره. د جزیرة العرب نه علاوه په باقي مسلم دنیا کې او د مسلمانانو په ځمکه کې کافر اوسېدی شي او مستقلا پکې اوسېدی شي. البته مسلمان د کفر د غلبې په ملک کې مستقل اوسېدی شي که نه شي اوسېدی، نو دا مسله لږه حل طلب ده. او د بعضې احادیثو په رڼا کې دا ده چې دا نه دي پکار. غالبه خبره همداسې ده چې مستقل به نه اوسېږي، مستقل اوسېدو اراده به نه کوي. خو کافر چې دی هغه مستقل طور باندې د جزیرة العرب نه بغیر، د جزیرة العرب نه علاوه په دې باقي دنیا کې جزیرة العرب نه مراد همدغه علاقه ده چې دا نن سبا ورته سعودي عرب ده، دې نه علاوه باقي دنیا کې اوسېدی شي. چې معاهد دی او د سره واقع شوې ده او دته اجازت ورکړی شوی دی، نو که ده د هغه اجازت او د هغه معاهدې او د هغې اګریمنټ خلاف ورزي وکړه، نو بیا به هغه ته وایي ووځه، دا چې کوم ځای نه راغلی هلته ځه. خو آیا یو عام سړي دپاره د هغه قتل جایز دی که جایز نه دی؟ نو دا جایز نه دی. احادیث په دې ګواه دي او بېشمېره احادیث، او دلته خو ډېر سخت حدیث دی او د دې نه ډېر زیات سخت بل هم شته چې نبي علیه السلام فرمایي چا چې معاهد قتل کړ نو د قیامت په ورځ به زه د هغه خلاف راپاڅم د خدای په دربار کې استغاثه کوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې لکه زه بیا وکالت کوم، زه به د هغه دفاع کوم، زه به د هغه دپاره ولاړ یم. دې کې ډېر لوی حکمتونه دي. یو دا چې مسلمان چې دی هغه غیر مسلم خلق ځان سره راولي، نو هغه به د مسلمانانو د عمل او د کردار او د دې نظام نه متاثر کېږي. دا خو د دعوت او د تبلیغ طریقه ده، یو حصه ده، او هغه به ځي او به نورو خلکو ته خبره کوي او بیا به نورو خلکو ته کوي. دویمه دا ده چې د مسلمان دا اجتماعي نظام، د اسلام دا اجتماعي نظام دا په خپله یو پوره دعوت دی، دا په خپله یو پوره تبلیغ دی، او د برداشت او د حوصلې او د صبر دا سبق هم پکې عملاً زده کېږي. اسلام صرف دا نه برداشت کوي چې د کفر غلبه دي، د کفر غلبه نه برداشت کوي، ځکه د کفر غلبه د اسلام په نظر کې جبر دی، د کفر غلبه د اسلام په نظر کې اکراه ده، او اسلام اکراه او جبر نه برداشت کوي. ساده خبره ده. دا چې کوم خلک نن سبا دنیا کې دا مسله ډېره زیاته راوچته کړې ده، او دا د اسلام او مسلمانانو خلاف یو پروپاګانډا ده. خود مسلمانان د هغې شکار دي او د هغې په ژبه باندې دا خبرې بار بار کوي چې یاره جي د اقلیتونو د حقوقو تحفظ پکار دی او د اقلیتونو د حقوقو تحفظ پکار دی، او پاکستان کې دا چل دی. حالانکه پاکستان کې دننه چې د اقلیتونو د حقوقو څومره تحفظ دی، دا په دنیا کې بل ځای کې شته نه. د ووټ حق ورته حاصل دی، د ممبرۍ حق ورته حاصل دی، د لوی نه لوی عهدې
ته د رسېدو حق ورته حاصل دی، بلکې عام طور باندې عام مسلمان یو ووټ اچوي او دوی خو دوه ووټونه اچوي، یو پکې د نام مسلم، یو پکې د هغه جنرال کې اچوي، یو بل پکې د غیر مسلمو دپاره ځان له مولا حق ورکړی او لوی نه لوی عهدې ته هم رسي. چیف جسټس ته په پاکستان کې بګوانداس رسېدلی او بیا هم دا د پروپاګنډا د مسلمانانو خلاف ده او د اسلام خلاف ده. سیندیانو خو پکې لا په اسلام باندې په راوړو پابندي پې ولګوله، لا خو لا پکې ډډ بل قسم مخلوق دی. خو بهرحال د هغې باوجود هم پام او بیا لګیایي مسلمانانو ته چل ښیي چې نه ګورئ تاسو رواداري او رواداري او رواداري او خدای خبر د روادارۍ مطلب دی څه اخلي. نو دا احادیث ذهن کې ساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قتل معاهدا، چا چې یو داسې کس مړ کړو چې هغه سره وعده شوې وه او د هغه وعده قبوله شوې وه، هغه سره اګریمنټ شوی وه، هغه ته اجازت ورکړی شوی وه، د مسلمانانو په وطن کې اوسېږي او د یې باوجود هم چا مړ کړو، نو لم یرح رایحة الجنه، ده ته به د جنت خوشبويي میلاو نه شي، د جنت خوشبويي به ورته میلاو نه شي. چې خوشبويي میلاو نه شي نو ځي به ورته څنګه؟ نه وعید دی، څنګه چې په دې نورو ګناهونو باندې وعیدونه راغلي دي، په قتل نفس وعید راغلی دی، په نورو وعید او دم کې راغلی دی. او چې الله تعالی یې وبخي نو بیا به دا حدیث څنګه صادقېږي؟ اوس قاتل شو که نه، کافر خو نه شو، نو چې وبخي نو بیا به جنت خوشبويي ورته میلاوېږي که نه؟ دلته خو یې نه به میلاوېږي. نو خلق مطلب دا بیان کړی دی چې کله په هغه وخت کې چې مرتکبین د نورو کبایرو ته خوشبويي میلاوېږي نو ده ته به پکې نه میلاوېږي. لکه دا خو مراحل دي، دا مراحل څنګه چې په دې حدیث کې دا راغلی دي چې د جنت خوشبويي د 40 کاله په مسافت محسوسېږي. نو داسې په یو بل حدیث کې راغلی چې د 500 کاله په مسافت محسوسېږي، په بل حدیث کې راغلی د 1000 کاله په مسافت محسوسېږي. نو دې مطلب څه دی؟ دې مطلب دا چې هر چاته په یو مسافت نه محسوسېږي. د چا قوت شامه به الله تعالی په دنیا کې د چا هغه تیز وي او د چا هغه دغه سمل چې کوم پاور دی هغه د چا تیز وي او د چا کم. دا د جنت کې هم د اعمالو په درجاتو په بنیاد باندې به سمل پاور، د چا خوشبويي به د چا د خوشبويۍ د محسوسولو هغه قوت به زیات وي او د چا هغه به کم وي. چې کم وخت کې الله تعالی نورو ګناهګارو ته د جنت خوشبويي او ګوتکۍ ورته ورخۍ ورته او پې بویۍ یې، نو ده باندې بیا نه بویۍ، ده ته به دا سزا شي. البته چې معافي کړي نو جنت ته به لاړ شي. وان ريحها لا يوجد من مسيره 40 عاما، حالانکه د جنت خوشبويي د 40 کالو په مزل محسوسېږي. 40 کالو په مزل، د 40 کالو مزل څومره دی؟ ډېر لوی مزل دی. د 500 کالو مزل څومره دی؟ د چا مزل دی؟ د سور مزل دی، د کشي د څه شي د سور مزل دی، د اس د سور، د اوښ د سور. چې د اوښ د سور او د اس د سور مزل شي نو د 500 کالو یا د 40 کالو مزل خو د دنیا د یو سر نه پکې بل سر ته سړی شل د تللی راتلی. نو دا د غیر مسلمو او د معاهدینو او د ذمینو د اقلیتونو حقوق. قادیانانو په باره کې خلک بیا نور هم ډېر زیات حساس شي، د بل چا په باره کې نور حساس نه وي، خو د قادیانانو په باره کې بیا دې ته خو بلکل تاسو حق نه ورکوئ. دغه کومه مرداره چې راغلې ده نو هغه هم لګیا ده، په کتاب کې هم لیکلي چې یاره پاکستان کې د قادیانانو سره ډېر زیاتې کړي. زیاتې دې سره که زیاتې نه، دې سره چې بلکل د انصاف مطابق کار شوی وی نو تمام قادیانان به واجب القتل وي، ځکه چې دا مرتد دي، مرتد خو واجب القتل دي. نو دې ته خو چا ونه وایي چې دا مرتد دا واجب القتل دي. هېڅ قادیاني ته چا ده، دا خو به ته بنیادي طور د مسلمانانو اولاد دی او د مسلمانانو اولاد دی او قادیاني شو، چې مسلمان قادیانی شو خو مرتد شو که نه، او د مرتد سزا خو په اسلام کې قتل. نو دا اوس په پاکستان کې یو ځل چېرته چا نه په آیین کې دا ولیکل او نه، حالانکه دا لیکل پکار په اول وخت، دا په هغه وخت کې لیکل پکار، دا مرتدین دي. نو دا نور یهودیان، دا نور عیسایانو یا هندوانو یا نور څه سیکانو څه دي، دا مرتد نه دي که نه، قادیانی خو مرتد دی. نو په ځای د دې چې دی شکریه ادا کړې وي په پاکستان کې د مرتد سزا یې په موږ نافظه نه کړه، نو الټه چغې وویې موږ ته انصاف نه میلاوي. نو داسې انصاف په دنیا کې په کوم ځای کې چاته میلاوي؟ تا ته په ویزه باندې برطانیې ته ورشم، تا له بیا د ممبرشپ دپاره د وټونو ودرېدی شي هلته بیا ته ورته وایي ما ته انصاف نه مل نیشنلټي هم درته میلاو شي، بیا هم د هغې دپاره څه شرایط دي.
نو دا اره یو قدم غسو لپاره خو شرط دي کنه چې دا قدم باله دا قدم دا خلکو لپاره او دا قدم د دې خلکو لپاره او ته دلته شغالي د پاکستان بنیاد هم نه منې او نه عید منې او نه اسلام بنیاد منې او دلته پلان جوړې درواله او به مال سو حق نه راځي دا حق لږ درکړي ته د مرتد حکم در باندې هم نه لګاو او ته واجب القتل صاحب نه دا مرتد خو واجب القتل بهرحال دومره خبره د حدیث په درس کافی ده بل حدیث ده من قتل دون ماله فهو شهید چې د خپل مال په دفاع کې کوم سړی مړ شو نو دا شهید د مال په دفاع کې د مړ کېدو معنا دا ده چې ما مال له یو سړی راځي نه معنا دا مال اخلي زه نه ورکو دا معنا نه چې څوک زمانه ما مال اخلي ډر د به وژنه نه زبر د خپل مال دفاع نو زما بنیادی مقصد به د مال دفاعي خو کدا دفاعي جګړه ظاهره خبره ده دفاع خو دغه ته وایي چې د مان علي اوس به نه ورکوم دغه ته جګړه وایي خو کدا جګړه مرګ ته ورسېدا نو بس ټیک ده مرګ خو زما مقصد نه و دا هغه به کې توی شو او که هغه زما په مرګ باندې منتج شو نو شهید شو د دې معنا دا ده چې اسلام د خپل حق د دفاع حق د خپل مال د دفاع حق ورکوي انسان لپاره دا به د سړي کې هغه انساني غیرت پیدا کوي چیرې چې څه د رسولګانی بل پتن درې مل لگا وردا د تعلیم په دې بیستا خو خدا او د څه ته نه دی ویل چې خامخا ځان مړکا اوس به ته ویل یاره د شپې مانه موبایل راځي اسلام را تصویر ځان په مړکا نه خو اسلام ته وایي چې کته مړک نو شهید شو خو خدای خپل او کینه وری کوله اسلام تعلیمات داتي اسلام تعلیمات داري چې د خپل مال په دفاع کې مړ شي دا تعلیم به کوم څه کم نظر کوي چې خیر دې څوک نه مال نه ورک کته دا تعلیم وین بس ګناه نه ده ته ورته ما ولا ورکو ولا خیراتي ولا ورکو ته ورته لکه دا خیراتي ستاره ومن قتل دون دمه فهو شهید او چې څوک د خپل ځان په دفاع کې مړ شو دا شهید دی یو سړی ما وجني اسمیسا او دا غي وجود جګړه خو جوړیږي چې جګړه جوړیږي نو زما ما باندې گزار یا زما ځان دفاع کو نو دفاع مختلفه طریقې دي په کومه طریقه دا کم شي په کومه څنګه دفاع کې دا هر شي نه د دفاع مختلفه طریقې دي څو غلا په لاشه د سره ولا ګول نو اخیرا ځان د بس کوله طریقه دا او گزار د باندې کې نو دا غي بل طریقه دا او چې دز د باندې کې دا غي بل طریقه دا او چې بل شکل هر شي طریقه دا نو کو په دې کې اوس هغه سره مرشي چې مرشي نو هغه بس یو مختار ظالم او چې تمر شي ته بشي ومن قتل دون دينه فهو شهيد او چې کوم سره د خپل دین په دفاع کې وجلې شنو دا شهید د دین دفاع خو بکې د دین دفاع ته نه انت بس یاره بس دا خدای په خیر کې دا خدای پاک دین دی نو بس کوي نو تا به ایمان راوړې ته څنګه مؤمن ته به دین دفاع نه کوي بل سره به کفر دفاع کوي هغه د کفر د دفاع لپاره لګیا دی تا په ټوپه کې راوسته او ملکونه قبضه کوي او ته د اسلام دفاع نه کوي هغه ستا کور ته راځي او ته د خپل کور دفاع نه کوي هغه دومره همت دی چې د مسلمان کور ته ورننه وځي دا د دین د تباہی لپاره او مسلمان کې دونه همت دی چې په خپل کور کې دا خپل دین دفاع وکړي د خپل کور دفاع وکړي د خپل عقیده دفاع وکړي معنا دا دی چې څنګه مسلمان نو من قتل دون دینه فهو شهید د دین په دفاع کې څوک مړ شو دا شهید د دین دفاع هم پکار ده او د دین غلبه هم پکار ده د دین په غلبه کې چې مړ شي هغه خود شهید دی هغه کې خود ټول خلکو ته پته ده چې شهید د دین د غلبې لپاره مړ شي خو چې د دین په دفاع کې مړ شي دا هم شهید دفاع هم پکار ده او غلبه هم پکار ومن قتل دون اهله فهو شهید او چې د خپل بچو د خپل کور د خپل خزې د خپل لور د خپل خور د عزت په دفاع کې شهید شي نو دام شهید دی او دا به کوي انسان د حق دی دا د پکار دی دا نه کوي دې ته داخله ویل دا آزادي ده اسلام آباد کې جلوس وته وي میرا جسم میری مرضی زما بوډه دا زما مرضی ده ستا مرضی ته سین راوړې ته پلار مور سس نسب خیل لري کنه لري څوک دشته کنه سو نسب دې معلوم نه کنه لري نو څنګه ته وایې زما جسم او زما مرضی ته دې نه خبر چې رور به په رور باندې په خور باندې بغیرت کوي خاون به په خزه غیرت کوي پلار به په لور غیرت کوي چې به غیرت کوي نو دا خبره پکې ده کوم دراله زماجي سمو مرضی استاد سمو استاد مرضی ته بربند نه کړ دیتا برتانیه کې بالکل جوټر جامعو کو سه بربند نه کړ دیتا خو ته تعال تم د اجازه نشته نو څنګه استاد جسم استاد مرضی څه مطلب دی
ستا جسم او ستا مرضي څه مطلب څنګه استعمالوي هغه څه تا ته اجازه دی. نو دا خلک بیا اعتراض کوي وایي دا اسلام چې جګړې را پیدا کړې دا ګوره وایي اولنی مرګ په ښځه وشو، اولنی مرګ په ښځه، او دا د مسلمانانو ته وایي چې په ښځه مرګونه دا د غیرت خبرې ځکه را پیدا شو، دا اولنی مرګ په ښځه، او دا په قرآن کې ورته لیکلي دي. نو په قرآن کې دا نه دي لیکلي چې په ښځه مرګ وشو، په قرآن کې دا لیکلي چې په قربانۍ په قبلېدو او په نه قبلېدو مرګ وشو. د ښځې خبره په حدیث کې شته، په تفسیرونو کې شته چې داسې واقع شوې ده. په قرآن خدا وایي چې قرباني پیش کړه، روایاتو کې هم دا راځي او حدیث روایاتو کې هم دغه راځي چې قرباني پیش کړه. نو هغه ولې پیش کړه؟ چې څه لپاره قرباني پیش کړه؟ ولا یو توجیه خو دا چې بس قرباني پیش کړه، قرباني به پیش کړه سره او د اختر چې راځي نو سره قرباني نه کوي. نو خو دغه مې وخت راغی دواړه قرباني وکړه، او چا وایي چې نه وجه همدا ده چې کومه بنیادي وجه ښځه، نو چې ښځه بنیادي وجه ونه اسلام درته په ښځه غیرت وښوده، نو د ښځې نه علاوه خو بیا ستا چې په ښځه غیرت ونه کړي، په خور غیرت ونه کړي، په لور غیرت ونه کړي، په مور غیرت ونه کړي، په خور غیرت ونه کړي، نو سبا له به مسله تا ته اړم شي، نو بیا به په ځان هم غیرت کوې که نه به کوې؟ به چې نه د هر جسم او د جسم د هر حصې م خپله مرضي ده. ته به صرف د کوم دی دفاع کوې؟ ته به ما ته دا ووایه، نو بیا دفاع نه کوې. نو هر سړی هره حصه چې چا پسې کول نو به دا ته به وایې چې هره حصه د خپله ذمهداري ادا کوي. دا خبره خو بیا به یو ځای ودرېږي نه که نه. نو دا اسلام د دې غیرت تعلیم ورکوي. دا ته چې ورته څه غیرت وې دا بیا غیرت نه، دا غیرت بیا نور هم ډېر زیات کارونه دي. په دې قومي معاملاتو کې هم غیرت دی، په مسلمان هم غیرت دی، په دروغو په دوکا په دې ټولو خبرو باندې غیرت دی. اسلام یوازې تا ته د ښځې غیرت زده کړی، د ښځې غیرت یوازې نه دی، ټولو څیزونو غیرت دی. څلور پنځه مثالونه درته ووایي. په دین باندې غیرت پکار دی، په مال غیرت پکار دی، په حیا غیرت پکار دی. عام طور باندې خلکو صرف یو غیرت زده کړی دی، یو غیرت خو نه، دا هم ټیک دی، خو بهرحال دا نور هم زده کول پکار. بله موضوع بدله شو. ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من قرأ آیة الکرسی دبر كل صلاة مکتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. څوک چې آیة الکرسی په هر فرض مانځه پسې وایي نو د جنت د تلو نه دله هېڅ شی نه منع کوي سوا د دې نه چې دی مړ نه دی. یعنې د ده او د جنت په دې منځ کې رکاوټ صرف مرګ ورته وایي چې خان نه شي تللی. او که زه د ما دا مسله حل شو نو بیا به ځئ دې دروازې باندې به تېرېږي. د دې دروازه مطلب یې دا ته خو جنتي یې، ته خو روان یې جنت ته، خو دلته په منځ کې ځې ما چې ما اجازت نه یې درکړی نو هغه پورې نه شي تللی، بس صرف مرګ بله اجازه، باقي بل هېڅ شی معنی نشته د دې نه چې دی جنت ته لاړ شي. دا ولې د دې آیت الکرسي دومره لوی مقام؟ یو خو په دې وجه دا مقام دی چې دبر کل صلات هر مانځه نه بعد دی، مطلب د لمونځ پابندي خدای کوي، د لمونځ پابندي کوي نو د لمونځ نه به خبره نه چې لمونځ څه ته وایي. بیا دا چې آیت الکرسي وایي نو آیت الکرسي کې دننه چې کوم توحید بیان شوی دی او د الله تعالی کوم عظمت او کوم الوهي، نو دې معنا دا دی به په دې پوهېږي که نه، دی به له دې نه ځان خبروي. دویم حدیث کې دا هم راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک آیت الکرسي په هر مانځه پسې وایي نو الله تعالی به برای راست د ده نه ساه اخلي، یعنې ده نه به ملایک ساه نه اخلي. په هغه حدیث باندې بعضې خلکو کلام هم کړی دی، خو بهرحال د هغې نور معاضدین او هغه موجود تقویت ورکوونکي نور احادیث موجود. نو که بهرحال هغه وجه وي او که دا فضیلت ډېر زیات دی. دا خپل عادت جوړول پکار دی چې سړی د آیت الکرسي وایي د هر مانځه نه بعد. فرض مانځه نه بعد معنا دا هم ده چې د سنتو نه پس ور یاد شي، دا ټیک ده، خو پنځه منځونه دي، خو چې مونځ یې وکړو ویې ویې نه که په سنتو پسې یې وویم ټیک ده، او که په فرضو پسې یې وویې ټیک ده. که په دې مانځه کې بعد روایت خو دا راځي چې په دې مانځه کې دننه آیت الکرسي ووایي نو دغه هم ټیک ده، قایم ده. په یو آیت کې آیت الکرسي ووایي دغه چې بیا رنګوستو یېرېږي په دې مانځه کې دننه دي. نو دا فضائل. بل حدیث دی د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې من قرأ الآیتین من آخر سورة البقرة، دو آیاتونه د سورة بقرې د آخر آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دې آخره
نو کفتاه دا چې ارش په وای نو دا ولا پوره دي او سنه پوره دي نو د باقي اذکارونه پوره دي کله شپې آیت الکرسی ونه وای د سملاستو په وخت کې حالانکه آیت الکرسی د سملاستو په وخت کې ویل پکار دي ته چې نبی رسول الله فرمایي بل د لپاره حفظ دی د لپاره حفاظت دی نو که دغه یو نو ویل او دا دوه رکعاتې دا دوه آیتونه اخري وې دا مله پوره دي چا وی کفتاه معنا دا ده د چې کوم وظیفه ده د چې کوم ورد دی او هو وظیفه معنا یې شو په دغه دوه آیتونه دی وې دا ولا پوره ده دا وظیفه په ځای پوره شو چا وی نه کفتاه د دې معنا دا چې دا پوره دي معنا دا د تهجد نه پوره دي که تهجد دوه نه کړو خیر دا ولا پوره دي چا وی نه د قران څخه تلاوت خو بسړی کوي ما ستن مال جسم لی دا غینه ولا دا پوره دي بهر حال د ارسل چې پوره دي دا الله تعالی ته پته خو چې دا دوه آیاتونه خپل عادت جوړ کې چې ما ستن سملې نو د اخرت په سورته دوه آیاتونه وای او په دې دوه آیاتونو کې د دین او د دنیا د دواړو تذکرہ پکې ده آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير بیا د دنیا خبرم پکې ده لا یکلف الله نفسا الا وسعها دین خو آسان دی الله تعالی د وسنه زیات د چانه سن غواړي نو د دین یو جامع تصورم په لندو الفاظو کې ذهن تراشي لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت او بیا په د الله تعالی نه دعا مغواړي د معافی خبره مو کې بیا په کې وانصرنا على القوم الكافرين لوی دنیا ته د عالم فکرم پکې راشي بیا نو خبره ډیره په ظاهر ورکوټه هم د ښکاری او معنا به ډیره زیات لوړه نو کفتا و دا ولا پوره بل حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ روایت چې من قرأ 3 آیات من اول الكهف وسم من فتنه الدجال چا چې د 3 آیاتونه وی سورته کهف اولنی 3 آیاتونه نو وسم من فتنه الدجال دغه دجال د فتنې نه معصوم شي او بچ بشي دا عام طور باندې خلق په دې معاملې کې کنفیوزي چې راځي دجال خو بل راځي من دجال راځي خو هغه د دجال هغه شخص دی یو دجال دی یو د دجال فتنه ده نو فتنه دجال خو د ډېر خلکو په نس ډېر مخکې شروع ده دا امت د پر امت کې د څومره فتنې راغلي دا ټول دجالي فتنې دجال څه ته وایي خو چې چاته پکې دا نه ښکاري دا رښتیا دي که درو دا پرون چې کومه پاکستان ته راغله دا فتنه دجال ده دا پتن لګي دا څه شی دا څنګه مسله و دا څه شی و دا څه کیسه و دا څنګه مرو دا مظلومیت یوازې د دیو په نورم سم مظلومان او دا څنګه راشي एकदम دا څه نو نه خو ډیران بوټي هم نه غټي په ډیران چې خلک بوټي وګوري نو نظر نه غټي او بیا نو لوی مصنف هم شو بیا ظالم هم شو د مظلومانه بعد او ظالم هم شو دومره ظالم شو په پاکستان هم گزارونه وکړو په ادارو په اسلام هم گزارونه نو دا فتنې دي ټولې نو د دې فتنو کې ځینې خلک اخته شي بیا څه چل نه خو یو ماشوم راغله نو څه چل شو زلزله خو نه راغلی وای ځینې پکې هغه چینجي منجي دا خبرې کوي چینجي زلزله خو نه راغلی نو د دې بل جواب دی خو به درس قرآن کې هغه نه کوم بل د پښتو جواب دی کنه د پښتو درس نه دا د دین درس نو عصم من فتنه الدجال دا به د دجال نه فتنه نه بچي د دجال په فتنه کې خلک گیر دي او ځان ته دا خیال لږ غټ قلقلا خانه ظالمه د الله تعالی نه وګوره چې الله تعالی ما د دجال له فتنې نه بچ کا ځینې خلک به زهر دی ته وایي چې مار او لړمې وچی د ځینو خلکو هغه پوهه به خلک سړي لپاره زهر شي اپویا د خلکو سره لږه پوهه یې چرګوړي امره او هغه کې هغه دونه لوی شی ځان ته وایي چې بس هغه خپل پوهه وچی مارګزیده او کشدم گزیده یعنی مار چې چله او لړم چې چله دا ور څوک پیژني خو عقل گزیده هر څوک نه پیژني چې عقل هم خورلی شته دا خلک دي چې عقل خورلی دي عقل چې چلی دي او دا دې خبر دی چې زه عقل چې چله ما دا زهر راغلی او ځان ته دا خيار وي نو دا د فتنه دجال سره او دې کې د الله تعالی نه بخ او سورته کهف کې پر ابتدایي آیاتونو کې نو دې کې د ډېر لوی معنا ده په اولنی آیاتونو لغه ورکو الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قرآن کې کوږوالی نشته او د خدای فضل دی چې دا کتاب یې رالیږلی قیما په مضبوطو بنیادونو ولاړ کتاب دی لینذر بأسا شدیدا منه من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا دا دې چې کومې خبرې کوي دا ډېرې غټې خبرې دي په ظاهر د دې انجام ډېر خطرناک دی کبرت غټه معنا ده د ګناه ډېره غټه دا دروغ وایي دا خبره نو بهر حال دا شو حدیث په دې وخت کې مخې ته راغلو او تاسو ته ذکر کړل الله دې مال او تاسو ته